بسم الله الرحمن الرحيم. باب إجارة العبد. باب دې په بیان د غلام د اجاري احکام چې داغي تعلق د حر د اجاري سره ختم شو. اوس د غلام داغي بیان کوي ځکه درجه د غلام آزاد په مقابله کې کم ده. مسله بیانوي ومن استأجر عبدا ليخدمه فليس له أن يسافر به إلا أن يشترط ذلك. لک برو ګورئ یو سړي غلام په اجاره باندې ونیولو د پاره د خدمت دغه مستاجر لچا چې غلام په اجاره نیولې د حق نشته دی چې ځان سره په سفر بوزي د سفر خدمت خو مشکلی پوه شوي په مسله. ومن استأجر څوک چې په اجاره ونیسي عبدا غلام خادمه يخدمه دی کنه ليخدمه دیر باره چې خدمت دغه وکي فلیس له که یخدمو دی خدمه یخدمو لیخدمه فلیس له جایز نه ده دغه مستاجر د پاره یسافر چې سفر وکي به په دې غلام ځان سره بوزي. ها که شرط لګولې شروع کی چې به ځان سره په سفرم بوزمانه بس به خبره ختمه الا ايشترط ذلك. هغه شرط د سفر لګولې دغه صورت کې خو خدمت د سفر بکراله ولی په مطلق عقد کې نشي بوتللې وجه ما ویل ځکه د سفر په خدمت کې مشقت زیاتی نو مطلق عقد هغه ته نه شامل. لکه څنګه چې دکان چاله بکرایا ورکو ناغه پکې حداد او جرندي ولا نشي وسولې ځکه هغه نقصان ورکی دکان ته. لأن خدمة السفر ذكر خدمة السفر چده اشتملت على زيادة مشقة دا مشتمل بزيادة مشقة فلا ينتزمها الإطلاق نو مطلق قد دیتا ده شامل تاسو پوئیگئی دغه وجه ده کنا سفر د مشقت شی ذکر ده منگ با انشاءاللہ سبا برا درس کی بیراشی چې بکم آزار باندې مستاجر یا موجر اجیر دا اجاره ختمولې شي. اجاره خو عقد لازم دی یک طرفه څوک نشي ختمولې نو ضربې له به ختمي پاغه آزارو کې یو زر سفر هم دی تنه ما د دکان نیولې خصوص په سفر زما لہذا زه اجاره ختموم نو ګوره که سفر هو زر نه وای بدل مشقت ولا شي نه نه د حکم باب کې نه وای. ولهذا د دې وجنه چې سفر کې زیاتی مشقت وي جوړل سفر عذرن دا سفر عذر ګرځول شوی دی. دغه شان غلامي په اجاره نیولې به په سفر زینو اجاره ختمول شي. فلا بد من اشتراطه لندا دا عقد کې شرط د سفر ضروری دی چې دا بزان سره په سفر هم بوزم الا به په سفر بوتلی شي. کایسکان الحدادي لکه یو سړی دکان پکړی ونی سي نو حداد پکې نشي او سوال ځکه دکان خرابای. ها که عقد کې شرط ولګي بس صحیح ده لکه وسول حداد او د قصار د دوبي فدار بکور دکان کې یا کور کې. بل دلیل وره یو دلیل پیدا شو چې مطلق عقد د دکان یا د کور نو شامل حداد وسول او قصار وسول ته دغه شان دي تم نه دي. بل دلیل دار توجه چې وسړی سواری د رکوب د پارونی سي او مستعمل سره بدلیږي را بدلیږي دا ویلو کنه نو چې کوم یو عقد په وخت کې شرط کو هټیک ده بل نشي او کنه نو کوم چې متعارف د سره باغه کولای شي کوم چې زید نقصان ورکیږي نشي کولای. دلته وی ولئن تفاوت بین الخدمتين د دوه خدمتونو ترمنځ د سفر یو شان خدمت وي او د حضر بل شان وي ظاهرون کا لأن التفاوت بين الخدمتين ظاهر تفاوت فما بين دوړو خدمتونو کې ظاهر دي. فإذا تعينت الخدمة في الحضر کله چې په حضر ولا خدمت متعین شو موږ داسې ویلو ک رکوب د مستعمل په استعمال سره بدلیدو را بدلیدلو مختلف کېدلو نه چې کم یو شروع کړو کم څور شو بس مکه متعین شو ویلو دغه شان لباس کې کله مستعمل په استعمال سره بدلیدو را بدلیدو کوم کس چې لباس واچو بس هغه څه شو متعین شو. دا دلیل هغه صورت کې چې دواړه یو شان شي یعنی ډیر نقصان پکې او اول دلیل بده اعتبار سره چې د سره د سی وایا اول دلیل بده اعتبار سره چې د سره او طاقت شامل نه دي
لکه حداد او قصار ته. او دا دلیل دی اعتبار سره دی چې عقد ورته شامل دی، عقد شامل دی، خدا رې فرق پکې دی. فإذا تعينت الخدمة کله چې متعین شي خدمت په حذر کې لا يبقى غيره داخلا، دا غیر باقی نه پاتې کیږي چې دا دیم داخل وي. کما فی الرکوب لکه رکوب کې نه مسله ویلی و تاسو په قصه پوه شولې. ومن استأجر عبدا محجورا عليه شهرا واعطاه الاجر فليس للمستأجر ان يأخذ منه الاجر. تاسو ګورئ یو غلام دی پاغه باندې ردی بندیز دی چې ته چاله ځان پکړی ورکا، نو ځان پکړی چاله ورکولې شي نیشي حجر دی پی، خو به هم د ځان چاله پکړی ورکو او چاله چې پکړی ورکړې دی هغه ته مکمل خدمت واخستل. اوس خبره د اجرت رااله، اجرت حق کیږي کنه و یا حقیقي نفس مسله باندې پوه شو. ومن استأجر څوک چې به اجاره ونیسي عبدن غلام محجورا علیه داسې غلامی چې باغ حجر وي به وی واعطا ولا جراغت اجر ورکی د عمل لبس، نو وس داسې نشي کولای د مستاجر چې غلام نه اجرت واپس والی بس حق شوی ورکه پرې دوته. فليس للمستاجر مستاجر ته حق نشته یاخذ منه چې دی غلام نه واپس کی الاجر اجرت. واصله ان الاجاره تاسو اکبر وګورئ اصل دا چې دا اجاره منګه صحیح فرض کړه او استحسانا هم صحیح فرض کړه، او په اجاره صحیح کې چې کله استفاده معقوده لې وشي نبی اجر چی هغه د اجرت مستحق جوړیږي، نو او به خاص کر چې وریږي او بس کولې دي نشي. قیاس تقاضا دا کوي چې د اجاره دي صحیح نه ولې نه، ځکه چې غلام ته اجازه ده دینه چې چاله ځان په خدمت ورکا، نه دا اجاره څه پکاروا فاسده. وګورئ اصل دې دا دی چې اجاره صحیحه ده، ان الاجاره صحیحه استحسانا، دا اجاره صحیح ده استحسانا اذا فرغ، خو هغه شرط هغه صورت کې صحیح ده چې کله د عملنا فارغ شي. دلته د عملنا فارغ شوی منګه خو صورت داسې فرض کړي چې د عملنا فارغ شي به اجرت ورکی واپس دي نشه اخیستل، دلته د عملنا فارغ شوی دی. اذا فرغ من العمل کله چې د عملنا فارغ شي. والقياس قياس تقاضا دا کوي الله يجوز چې جائز دی نه وي وجه ولید نه وي جائز لین اعدام اذن المولى زکد مولا د طرف اجازت نو. وقيام الحجر او بل چې حجر به غلام قائم ولا د دې بداسي مثال وی فصار كما اذا هلك العبد، یو سړی غلام د خدمت د پارونی سي په اجاره او مخ سره غلام مړ شي نو مستحق د اجرت جوړیږي، مالک حق د اجرت جوړیږي نه جوړیږي. سره غلام نه هم فایده نه د خسته همل شوی دلته به د غلام بندیزو څنګه چې مرګ په وخت کې هغه د دې حیثیت نه لرلو چې هغه دغه خدمات هغه معقوده لې جوړ شي، دلته نو وجه د استحسان دار. تاسو اکبر وګورئ د دې غلام تصرف دوه قسمه کېدل شي، نافع او ضرر والا مولاته دواړه قسمه کېدل شي. نو کچری دا غلام عمل وکي او پورا سالم وکي او روغ وي، اخیر پورې غلام خپل روغ وي عمل وکي، لدې صورت کې دا غلام سالم پاتې شول روغ، نو د عمل ځان په اجاره ورکول نافع شو. چې نافع شو نافع شي کې خود مولا اجازه دي، بس د څه شول لکه مولا او تول نه اجازه کړي نه اجرت با کم غلام ته ورکړي او بس کولې دي نشي مولا ته به ملاو شي ویږي. او غلام په دې اجاره کې دن وفات شو، بیمار و غیره شو، سالم پاتې نشو، نو دغه به مولا ته ضرر ور کوي. موږ به د فرض کو چې بغیر د څه به وس به موږ په دې قیاس لاړ شو چې بالکل د اجاره صحیح شوی نه ده، د مولا په اجازت نه وځکه مولا ته ضرر و پتن لګي بوې شوی. قیاس ورمنګ سی ویل تصرف د غلام چې ځان په اجاره ورکړي دا دوه قسمه کېدل شو، نافع هم او ضار هم. نو چې کلام غلام او قانون دار نافع تصرف د غلام قابل قبول معتبر وي او ضار چی هغه غیر معتبري مدیم بوې شوی. نه چې غلام د کار نه فارغ شول او روغ دی نو دا تصرف نافع دی، نو لہذا دا معتبر دی ګوې چې د مولا ورته اجازه تو.
کم اجرت چې ورته ملاو شوی او بس په تنالي بس هغه د غلام په ترو باندې به د مولا شي او کچري غلام ته نقصان ورسېدلو نو به دا تصرف د غلام ضروري دی نو ګویا د مولا او د سره اجازت نه ونه د اجاره نه وټیکا وجه دې ودا ټکي بیات ساتي خرست به مرضی وجه دې ساندار ان التصرف نافع د تصرف د غلام نافع دی علی اعتبار الفراغ په دې اعتبار سره چې غلام فارغ شو د کار نه سالمن د سحال کې شروغم دی ضار د تصرف د غلام ضروري دی مولا ته علی اعتبار هلاک العبد په دې اعتبار سره ک غلام هلاک شي او قاعده کلیه وورا والنافع ماذون فيه نافع تصرف ک غلام کینو اجازت غلام ته دلالتن لکه غلام لڅوک هدیه ور کوي مولا ورته نی ویلی چې هدیه قبل وبهم قبل ولې شي ځکه دا د مولا په حق کې سي نافي نو ګویا دلالتن اجازتي كقبول الهبه واذا اجاز ذلك واذا اجاز ذلك جاز ذلك كان واذا جاز ذلك کله چې دا جایز شول چې دا عقد ټیکو تصرف ټیکو او دا اجرت ورکول غلام تسيو لم يكن للمستاجرين ومستاجر توزع حق نه جوړیږي ياخذ منه چې دا اجرت واپس تدنه والی اياخذ جوالي منه د غلام نه الاجر اجرت دي شي ته اخستله تاسو به شولې زین کې نه وای ښا چې تصرف د غلام څو قسمه کې دي شو دوا نافع ضروري چې د کار نه فارغ شو او سالم و فارغ شو خروغ دا تصرف نافع دی دی لبه موږ اعتبار ورکو دا زین کې نه وای ومن غصب عبدا فاجر العبد نفسه فاخذ الغاصب الاجر فأكله فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة رحمه الله وقال هو ضامن أغريجي يوسري غلام غصب کو څه وکړه غلام غصب کړو به دا غلام چې وزاني چاته په اجاره ورکو د غاصب په قبضه کې وزان ته چا ځاني چاته په اجاره ورکو او به کوم اجرت چراله هغه غاصب د نواخصلو ځان له وخړلو نو دغه اجرت زامین بوي کنه بوي غاصب به دغه اجرت زامین وی مالک تا کنه امام سی وی نه وی او صاحبین وی ایبا به ووري یا غلام دی چا غصب کړلو د غاصب په قبضه کې ځاني چاته په اجاره ورکو اجرت واخستلو د عمل نه بس او دغه اجرت غاصب استعمال کړلو د غلام د مالک د بار بزامین وی صاحبین وی امام سی وی نه وی ومن غصب عبدا څوک چې غصب کی غلام فاجر العبد نفسه به اجاره کې ورکی غلام خپل ځان فاخذ الغاصب الاجر بغاصب والی اجرت فاكلوا يخري فلا ضمان عليه زمان بابا غاصب باندې وی عند ابي حنيفه رحمه الله وقال صاحبين فرمای هو ضامن دا بزامن ودار جهرايدا لانه اكل مال المالك د صاحبانو دلیل خاص آسان دلیل دی غاصب د مولا مال خړلې ځکه د غلام اجرت د مولا ملکی نو مال د غیري بغیر د اجازه ته خړلې دا خو غصبي توان به ور کوي نو ما برون الته طالبانو ته قبضه باقاعده صورتونه جوړ کړه نقشه می جوړ کړه ان شاء الله تاسو ته من قریب مخې تراشي په تور استبتاء قبضه څومره صورتونه دي دا ان شاء الله تعالی د سیو غني چې څومره وقود دي کا اجاره دا کبای دا که هبه دا کاریه دا که ودیعه دا او که وکالت دی او که غصب صورت دی او که نور کوم صورتونه د قبضه ټول پکې راغلي دي وګورئ مثلا دا چې څوک د چا مال قبضو کی داغه د اجازت نه غیر د غصبي لانه اكل مال المالك دي سلیو خړلو مال د مالک بغیر د اجازت داغه نه ان الاجاره قد صحت سوال غلام ته اجازت نو چې ته چاله ځان په اجاره ورکا د مولا د طرف او د اجازت نو او دی غلام ځان چاله په اجاره ورکړې دي به ته کوم اجرت ملاو شو نو هغه څنګه د مولا شو چې ته وې چې د مولا مال غاصب خړلې سوال به شو جواب موږ وختي ویل مال ځان زین کې نه وای چې کله غلام د کار نه فارغ شو سالم نه د تصرف نافع دی نو ګویا چې دی کې د مولا اجازت شته دی د مولا به اجازت ځان چاله په اجاره کې ور کړي نو اجرت حق د مولا بغیر اذ الاجاره قد صحت على ما مر
اجاره هو ټیک د مخکې تیر شو. ولو د امام سے دلیل دار ان الزمان انما يجب. تاسو لګو ګورئ یاد ساتئ نبرالان قریب راشي د خیره د غصب باب کی غصب تعریب کی یو دا چې کوم شی څوک غصب کی هغه شی به محفوظ وي مالی محرز مالی محفوظ به ښه هغه تقریبا تعریب کی چا څلور اجزا جوړ کړي چا پنځه منګل براشین قریب یو قید پکې څه دی محرز محفوظ مال وي د مال چې قیمتي کیږي یاد ساتئ دا د حفاظت په وجه کم مال چې حفاظت نه کیږي قیمتي هم نه. امام سے وای د غلام چې د غیر محرز دی غیر محفوظ دی د غاصب په قبضه کې محفوظ دی نو د غلام دا کم اجرت چې دا په طریقه ولا غیر محفوظ دی او غلام را پاسېدل دی غیر محفوظ مال غصب کړي دا غصب نه کی د غصب نه ویلې کی چې غصب نه دی نو تاوان هم نشته. وګورئ ولو د امام صاحب دلیل لري ان الضمان انما يجب دا زمان چې واجبېږي بإتلاف مال المحرز دا علا چې سړی هلاک کی محفوظ مال لأن التقوى ما زکا قیمتی کېدل د مال به په دغه احراز باندې وي وهذا او دا مال خو غیر محرز دی ولی په حق د غاصب کې ښه ولی لأن العبد دا غلام د خپل لا يحرز نفسه ځان محفوظ ولی نشي عنه د غاصب نه ځکه خو غصب کړي فكيف يحرز ما څنګه به محفوظ کې هغه مال کمی چې په قبضه کې دی نو غصب شوی ټیک ده خو د غیر محفوظ مال شوی او دا شرعا معتبر غصب نه. وإن وجد المولى البته کمولا لاړ خپل غلام یې خلاصولو تی هغه اجرت لا باقی وو مسببت هغه مروالي ځکه زمانه نشته دې مطلب خدا نه دی چې مال د مولا نه دی مال خو دی چونکه محفوظ نه و نو غصب نه و زمانه نه و دې مطلب دا نه دی چې مال نه دی. وإن وجد المولى كشريهم من دي مولا الأجر وجرت قائما دا قائم بعينه قائم دا کل کې لګي باندې کې سم شور راځي مړه دا ورم بن کاله کا خجي. وإن وجد المولى كهم من دي مولا الأجر وجرت قائما قائم بعينه أخذه وابلي لأنه وجد عين ماله ذكى مولا من دلو خپل عين مال ويجوز قبض العبد الاجر في قولهم جميعا دا خبره پکې وای دا غلام چې اجرت لیدا به څنګه وي دا ټیک دا یار ولی تصرف یې کړی دی نافع یې کړی دی ګویا چې د مولا په اجازه یې کړی مخکې قصه تیر شوی او جایز دی قبضه کول د غلام اجرت لرا في قولهم جميعا د ټولو بقول لانه ماذون له ځکه اجازه دی غلام ته په تصرف کې الک څنګه اجازه دی مولا هونه دی کړی اعلی اعتبار الفراغ په دې اعتبار سره چې غلام فارغ شه د کار نه سالم علامه مره دغه مې ویلیو زین کې نه وای. ومن استاجر عبدا هذين الشهرين شهرا باربعه وشهرا بخمسه فهو جائز والاول منهما باربعه الاكبر وګورئ ما ددن غلام ونیولو په اجاره باندې دو میشتو د بارا یو میش په 4 درهم او بل میش په 15 درهم نو وی حکم جایز ده به وره ما ددن غلام ونیولو دو میش ته د بار په اجاره یو میش په 4 درهم اجرت او بل میش په 15 درهم اجرت حکم د اجاره جایز ده. دویم حکم څنګه چې د عقد وشي ډایرکټ کوم میش ور بسې ده د عقد نه بس ډایرکټ میش دقه میش به اولوي ور بسې به دویمي او دغه اول میش به 4 درهم یو د دویمي به 15 پوه نه شولې یو حکم جایز ده. دویم حکم د عقد نه بس چې کوم میش د ډایرکټ دقه به اولوي ور بسې به دویمي او دا اولی به 4 درهم یو د دویمي به وته وګورئ. ومن استاجر څوک چې به اجاره کې ونی سي عبدن غلام هذين الشهرين د دې دوه میشتو شهرا باربعه وشهرا بخمسه فهو جائز اول حکم د اجاره جائزه ادوم والاول منهما باربعه اول اجاره د دې دوه نه په 4 باندې کما اول راځي لان الشهر المذكور اولا دلته قياس تقاضا ده چې د دې اجاره دي فاسدي ځکه میش مجهوله د کومه میشته او د کمی 4 دي د کمی 15 دي نه رسي خو مونږ یې صحیح کوو
ځکه موږ د امام کرخي رحم الله د شپږم اصل بار بار وایو امور المسلمین محموله علی صحت متى امکن، تر څو چې امکان لري د مسلمانانو امر به صحت تاړو. نو منګه صحت ته بدی مان رړو کوم مش مراد د داق نه پس چې فورن کوم راضی ق مراد ولې دې ترړو دوه وجې ول ذکر کړي. یو دا چې عقد ټیک شي کدی ته ونړو به کوم میشي به هونه ټیکيږي نو عقد د صحت د باره دې ترړو. دویم څوک چې کله په خدمت د باره نيسي څوک چې کله څوک د خدمت د باره نيسي نو مقصد فی الحال ضرورتي معلومیږي فی الحال حاجت د خدمت ته دقه مې ځکه مراد ده درسي انو به چې دا مراد شو لدوی مبصر خپل رااله. نو اولی د 12 درهم ولې دي صاحب د بیان نه دی کړي ځکه اولی د 12 دي کې بنځ دي شک شول نو اقل یقیني ده ځکه موږ څلور کړو. وګورئ لأن الشهر المذكور اولا ذکر غمیش اول ذکر شولای ينصرف الى ما دبر واوړي اغه میشته یلی لقد کم چې عقد ته نږدې ده ولدا سکه تحريا للجواز کوشش کو د جواز چې جایز شي کدا سی ونکو نو ناجایز جوړیږي ځکه نه کړي ذکر کړي دا هم مجهوله ده او جهالت په جهالت سره اجاره فاسدیږي. او نظر الى تنجز الحاجه یا نظر کو دې ته چې دې سړي حاجت تنجز دي تنجیزن دي حال حاجت دې نو ډایرکټ د عقد شروع شي او دغه میشنه پدن لګي پوي شوي کنه د دې عقد نه پس کنه میشته کنه ډایرکټ وربسي هغه کې شروع شي. فینصرف الثاني ندادویم بواوړي الى ما يلي الاول ته ضرورت ځکه چې عقد نه پس اوله میشولنو د غبل بر خپل دوی مشینو. ومن استأجر عبدا شهرا بدرهم فقبضه في اول الشهر ثم جاء اخر الشهر وهو آبق الاكبر. وګوره ما د مش په شروع کې دنه غلام د اجاري خدمت د بار په اجاره ونیو د مش په 1 تاریخ باندې 30 تاریخ شولدار علی ماته وی اجرت را کوا خو 30 تاریخ باندې غلام آبق د تختیدلې دي به ووري ما دنه غلام په اجرت باندې ونیولو د مش په شروع کې د مش په اخیره کې غلام تختیدلې دي دا اجرت په چراله ماته اجرت را کزه ورته ما چې ستاره غلام خود مش په شروع کې معنی تختیدلې ولې هاذا منفعت بنه دي حاصل کړي استفاده مقود لینه د شوی اجرت حق دینه کیږي دا ورته وینا دا راته وینا لکه د چراتلې مالا یا زدرتل مېندي وخت ته نو تختیدلو کار دي بورا غسته خدمت اجرت را کوا د شاق ولا به اعتبار دو صورتونه کفل حال غلام عابق سن صورت چې موږ جوړ کو فل حال غلام څو نو معلومی کی چې شرونه تختیدلې څه ده اجرت حقینه کیږي او کفل حال غلام موجود وو نو معلومی کی چې شرونه موجود وو دروغ وي چې تختیدلې دی واپس راغلې دی نو د شرونه نو اجرت به ته ورکی تاسو ګورئ. ومن استأجر عبدا سوق چې به اجاره ونیسي غلام شهرن یو میشته پوری بدرهم بیو درهم فقبضه في اول الشهر قبضه کی په اول میش کی ثم جاء اخر الشهر میش اخیره راشي او آبق دا صورت دی چې په اخیره کې آبق وی دا صورت دی چې سي آبق یو دا وی چې ما د خدمت نه اخیسته نو قول ټیک دی. او مریض یا مریض وی فقال مستاجر وی ابقا دا خو تختیدلو او مریضا یا مریض شو حين اخذته كلمه شتانه واخستلو مولا ورتوي لم يكن ذلك الا قبل ان تاتيني بساعات دا سينو تختیدلنو مریض نو مگر مخک ردینا چې ته ما تراتللی بساعات لکسد مخک مریض شوی دی تا کار خدمت اخیسته دی لکشان مخک تختیدلی تا خدمت اخیسته. فالقول قول المستأجر قول برشام وتبري اجرت حق بینه کیږي وجه سره فل ما ول دو صورت دی یو صورت دا چې فل حال مریض دی آبق دی کنه دی نو من کوم صورت جوړ کو چې فل حال مریض دی همیش په اخیره کې مریض دی یا همیش په اخیره کې آبق دی. دیم صورت وان جاء به کړي مستاجر دا غلام را وصل او صحیح ټیک ټاک دی رایم وصل مطلب آبق هم نه دی
دواړه صورتونه نشته نبی وقول مالک معتبری فالقول قول المولى مواجری قول معتبری قول بد مواجر یعنی د مالک معتبر وی پوه شولې به لګ معتبر وګوره وس وجه سره پدې کې د غلام د مولا د مالک او د مستاجر یعنی د موجر او د مستاجر منځ کې اختلاف رااله د دې یو امر منځ کې اختلاف رااله چې کې دواړه احتمالات دي خدمات د غلام نه خصل شوی به تختیدل دی به مریض شوی دی احتمال دی او خدمات تنو خصل شوی په شروع کې مریض شوی او یا تختیدل او د دې احتمال دی شته کنه دواړه احتمال د دواړو احتمالات شته یو کار به وکړو فیصله به وکړو توجه دی په حال باندې دته استصحاب الحال وایخه نو حال کې غلام موجود دی نو معلومیږي چې ماضی کې موجودو یا خدمتونه دي تغیست را کوا او که حال کې عابق دی حال کې مریض دی نو معلومیږي ماضی کې مو دې ته ویل کېږي څه یعنی حال والا حکم ماضی کې لګول الامر ابقاء ما كان على ما كان الاصل اصل لا څلورمه ماده ده الاصل بقاء ما كان على ما كان شيء چې څنګه د قشانې پرې ده وس ده نو مخکم دسیو استاب الحال دو قسمه ښه حال کې څنګه د ماضی کې دا حکم ولګي یا ماضی کې چې څنګه حال کې هغه حکم ولګي دلته اول قسم ده لانه ما ذکر ادوال چې دي عقیدین اختلاف راغله په یو امر کې محتملین چې احتمال بکې دي فيترجح ترجیب او تملاویږي دوړو احتمالینو کې یو احتمال ته به حکم الحال د حال ولا حکم بوجه اذ هو ذک حکم د حال چې د دلیل له علی قیامه چې دغه شی قائم او دغه امر قائم من قبل د اختلاف نمخکم حال ته وګورو حال کې څنګه وقشان بمخکمي وهو اعتراض الک حال د دې صلاحیت لري استصحاب الحال چې ترجیب په دوو شیانو کې یو دور کې ویاو کنه استحقاق حیثیت لري چې حق به ثابت کی د مخ کې ویلو البته د دې حیثیت لري چې دوو دلیلونو کې یو لبي ترجیح ورکړي د حیثیت هم لري او هو يصلح د صلاحیت لري مرجحا چې مرجح را جوړ شي وإن لم يصلح اگر که صلاحیت لري حجتا فی نفسه چې فی نفسه حجت شي زمګ د عناب بنظمانه هغه حجتونه څلور دي استصحاب الحال بګ نشتا اصل د اختلاف فی جریان ما الطاحون دا یو مشهور مسله د ما تلک بروغوري ک تاسو زما دغه ماده واوري څلورمه ماده د مادو کم ریکارډینګ دی یوټیوب چینل کې نو د قصې بتبکړي راشي د دې تفریح والا مسائل بډیر راشي اصل دا دا واوري مددنا جرند پکري ونی ولا همیش په اخره کې زه د ویمه چلک وب باندې وی لہذا حق د اجرت دینه کیږي او دا وی چې نو وب جاری وی ټوله مې اجرت راکوا دا مسله سباله به روانه ده ان شاء الله پوه شئ نو د دې حکم دا دی موږ به حال ته وګورو که حال کې وب رواني وي نو دا خبره به ټیک اجرت به ورک او که حال کې وب باندې وي زما غو ټیک وی ټوله مېش باندې وي اجرت به حق نه وي نو وی اصل اختلاف په جریان د ما اطاحونه کې دي چې وب جاری دي د جرن دي او انقطاعه او بندیز کې چې بندي دي